सो پرون موږ درن باره کې یو څو خبرې الریډي تشریح کړې چې ډیرن کمانډ کې موږ د کمپیوټر باره کې معلومات څنګه ګورو وی ډیډ ا لاټ. اوس راځو کمانډ ته واپس یو څو ډیر مهم کمانډز دي. بلم یو کمانډ داسې اپلای کړئ چې کلم تاسو وینډوز 7 کې چټکې تیزی سره کار نه کوي، نو تاسو هغه نمبر اف پروسیسرز چې کوم دی هغه ټول انتخاب کې د ام اس کنفیګ د لارې نه کولای شئ چې به تاسو विंडोज 7 के सही توګه باندې کار وکړي. نو څنګه یو کمانډ اپلای کوو چې ډېر زیات مهم دی. که یو کس ته وینډوز چټکې تیزی سره لګي او وینډوز تراشي او سही توګه باندې وینډو کې کار نشي کولای، مطلب سلو وی وینډوز، نو یا ساته سبا تاسو نو سو کوېسچن کولی شي چې د ریم او د پروسیسر څه کار دی. د ریم او د پروسیسر ځان لکار دی. دا ریم یو حافظه ده، دا پروسیسر یو حافظه ده. چې کله تاسو کمپیوټر سٹارټ کیږي نو تاسو پروسیسر کار کوي، ریم هغه ټیم کې داغه شاته. چې کله وینډوز تراشي بیا پروسیسر خپل کار پریږدي او داغه نه پس کوم دی ریم خپل کار شروع کی. دا تاسو زه پریکټیکل شو کوم به خایم ده چې 100% سره ریم کار کوي او 100% سره پروسیسر کار کوي. نو چې کله تاسو کمپیوټر کله چالان شي نو یاد ساتئ دغه ټیم کې زیات کر پروسیسر کار کوي. او چې کله تاسو وینډوز ته راشه تاسو نو بیا موست ایور تاسو ریم کار کوي، مطلب 100% تاسو ریم کار کوي. نو ځکه موږ وایو چې بھئی پروسیسر او ریم چې کوم دي دوه کمپیټیبل پکار دي، دوه یو شان پکار دي. اسنه چې تاسو ریم زیاتی او پروسیسر هم کم وي نو تاسو کمپیوټر په چټکې تیزی سره نه لګي او بیا وینډوز ته چراشي نو خو چټکې او تیزی سره تاسو ته کار کوي. نو که چېرته تاسو سٹارټ تراله تاسو ته پته ولګي چې به تاسو خو ریم ډیر زیات دی او غواړئ چې به چټکې او تیزی سره تاسو په دې وینډوز کې کار وکړي، نو ګوره دا غیر لپاره موږ سره یو پراپر طریقه دی، یو میتھډ دی. So if Windows 7 doesn't work properly, so increase the RAM बताओ increase की RAM बस याद किया तासो. At a time Windows 7 GB RAM इस्तेमाली और दा नूर RAM च कम दे आसे इजाफा तासो रखोती. नज़ कौली शम चबी दा RAM ज़्यादा कम होता उससे तो ग बांधे दे Windows 7 की कार शुरू कम. नो कचरेम से Windows 7 स्लो कार की मासरा राबशे तासो स्टार्ट था राबशे तासो रन था और परन के बस सो कमा देते ना बाप ज़बोलिकम उमक्का ms config कमांड बोलिकम और दा बदे से ना ओके बकम बास. चकलम तासो ms config कमांड उली के ओके म कभी आराशी दी से ना बूट था पर बूट के आराशी तासो एडवांस्ड ऑप्शंस था पर एडवांस्ड ऑप्शन की बतासो दा मैक्सिमम मेमोरी चिकम दे कोरा सलूर GB टोल माना वागस्ता सलूर GB फॉर इंतखाबे को दा ओके का दीजिए ना बिया ओके का और सबों के कंप्यूटर बड़ी स्टार्ट के तासो को रे चिस्ता विंडोज 100 ने चटके तेजी सरकार के तो दी मतलब दाने चिस्ता सु परेम बांधे चरता बोझ राजी ना स्ता परेम बांधे चरम बोझ निशी राजी नेवर को सिर्फ दोम रदा चिदा कम इजाफी रेम आसे प्रोते नो दाता सु विंडोज 7 लवर के चटके तेजी सरता सु पागे बांधे कार उकरेशे नो का सबा तासो न सो क्वेश्चन के चिबे इज वाड़म विंडोज 7 के चटके तेजी सरकारो कमा नो डायरेक्ट तासो रन तराशे और परन के ms config बता सूडी के उमागा परुने तरीका दा चरण के बाद ms config बोली के and then press enter दाइन पास click on boot दिया click on advanced option और बेदागे न पास check पर on के maximum memory ता टिक मार्क तासो on के आसान तरीके दा बस कलम maximum memory ता टिक मार्क on के ओके के बिया restart your computer न कवले शेच दे लारे सरा Windows 7 के तासो दे चटके तेजी सरकार के नो से फॉर एग्जांपल तासो रैम ज्यादा हो Windows 7 सही तो बांधे कार न कई खुशी के चदा कमांड तासो खामखा अप्लाई के भले यो खबर याद साथे चाहूंगा ज्यादा करदा रंद लारे अप्लाई कुलिशु गोरे ढेर कसान दासी चिकले Windows 7 इंस्टॉल की नो अगड़े चटके हो तेजी सरकार कई और चिकले लगवख तीर शिवख सरा सरा यो हफ्ते तेरे शिब्या Windows मु सरा स्लो शिकार न कई दावले याद साथे अदे विंडोज 7 यो दास तरकीब दे चकल तासो यो प्रोग्राम खलासवे नु दागे यो आरजी फाइल द कंप्यूटर मेमोरी की जोड़ शी और चकल से फॉर एग्जांपल
تاسو یو پروګرام کلوز کې نو هغه ارزي فایلز تاسو د میموري نه ختم شي. دا یاد ساتئ تاسو که تاسو دروازه شل پروګرامر خلاص کې شل پروګرام تاسو خلاص کې تاسو ورسلويخ ارزي فایل وستا په میموري کې سٹور کیږي. لکه څنګه چې تاسو راشه کنه ان ټایم او چې کله ځای آوټ ټایم ऑफिस ته ځای کنه دفتر ته ځای تاسو نه کې لیکي ان ټایم چې په کم ټیبراله کم وخت زینو هغه ټایم دوه نوٹ کی ځان سره دا چې کمپیوټر دی او دا ارزي فایل زکه دي چې صرف کمپیوټر ته پته ولګي چې او دا پروګرام خلاص شو دا پروګرام کلوز شو. چې کلم سه فار ایگزامپل کمپیوټر دا معلومات ځان سره یک دینو داخه یو ارزي فایل ته ځان جوړ کی او دا فایل زیاتی کی دومره زیات په میموري کې چې اخر کې زمون کمپیوټر صحیح توګه باندې کار نشي کولی. سو دا زما د ټاپک نه مطلب دا دی how to delete temporary files یا مونږ دا چې کوم دی or say virus files from Windows 7 نا ارزي فایل یا temporary files با څنګه ز ختموم په کومه توګه سره به ختموم. نو ارزي هغه فایل چې هغه ستا شخصي فایل سره تعلق نه ساتي هغه فایل چې ستا شخصي فایل سره تعلق نه ساتي او صحیح توګه باندې زه دا فایل چې کوم دی 1 by 1 زه ختمول شم او یا هغه زما کمپیوټر سلو کوي نو کوشش کوئ چې په هفته کې دا کمانډ یو ځل خامخا استعمالوي. اوله ته کوم بیا لیکم تاسو ته درې کمانډز چې هغه همیشه لپاره تاسو چې کله تاسو کمپیوټر سلو کیږي دا کمانډز به تاسو خامخا استعمالوي. ډېر کسان وی سر دی خو زما شخصي فایل دینه شخصي فایل ني دا یو کاپي غوندي جوړ کړی یو هغه ارزي پرته ما سره نو فایل به څنګه ډیلیټ کوي راوشي اول تاسو سٹارټ ته بیا راشه تاسو رن ته او پرن کې بلی نه سوکه راوشم دې کې ریسنت بولی کې وته ریسنت او چې کله ریسنت ولي کې انټرم کو نو دا څومره فایل چې تاسو سره دي کنه نو ګره دا هغه فایل دي چې کومه ارزي تور باندې 1 by 1 کتلی دي زینا دا په کنټرول A یا ماوس سره ټول انتخاب کې داسې کنه ټول 1 by 1 یا د کیبورډ نه کنټرول A وخه او شیفټ ډیلیټ یې کړل تباس وګوره ټول ډیلیټ کې ختم کې شیفټ ډیلیټ د کیبورډ نو وخه چې ختم شي بیا سو کې کچره سٹارټ تراشه دي نه رنتا او په دیرن کې تاسو دې دغه بټ ټیمپ ولي کې ټیمپ اول به شیفټ 15 وخه شیفټ 15 دا پرسنٹ علامه او دینه پس په TMP لیکي یعنی temporary files ارزي files temporary او بیا به دا پرسنټیج علامه واپس وته ورکې او دا پرسنټیج علامه تاسو سره شیفټ په د کیبورډ نو نسی دا کی او 15 وتا سو وخه بس نو ګوره چې کلم داسو اوکې کما نو ګوره ما سره دا فایلز را تراکل اوس کنټرول A سره دا ټول انتخاب کړي ځنه کنټرول A سره دا ټول انتخاب کو دې ځنه ډیلیټ کا بس دې وګوره یس ډیلیټ کا چې څونه فایلز یو په یو بتا سره ختم شي چې کم فایل زمونږ موجود دي کنه اوس فعل اغلا شروع دي نو الریډي ما سره دا نه ډیلیټ کیږي چې کله دا ریکارډینګ ختم شي اتوماتیکلی دا وند منځ لاړ شي ٹھیک ہے نا نو ګوره څونه خطرې کې سره مونږ 1 by 1 چې کوم دا فایل ډیلیټ کړي ځکه اخیری نمبر سټپ چې کوم دی یو بل زم د چې ارزه کې تاسو سره ارزي فایل جمع کیږي نو را به تاسو رنتا او پرن کې بده ځکه سوکه تاسو بولی کې دلتا جس یو کین ټایپ prefetch پدې ځنه ولیکه PREFETCH prefetch چې کله دا ولیکه دا اخیری نمبر زیاده چې پدې کې ټول ارزي فایل د وینډوز پراتی کنټرول A ټول انتخاب کا یا وګوره ماوس سره دا ټول انتخاب کړي ځنه او تاسو د کیبورډ نه شیفټ ډیلیټ وکړئ چې کلم تاسو شیفټ ډیلیټ د کیبورډ نو وخه یې سم کړی ځنه نو ګوره ارزي فایلز اتوماتیکلی ما دې ځنه 1 by 1 ختم کړل سجی دا فایل سره کار کوي دا فایل زموږ په کار نه دی دا فایل ستاسو په کار نه دی خدا هغه فایل دی چې کم فایل تا د بل ځنه اوپن کړی دی دا صرف یو ارزي فایل جوړ شي اوس کدا فایل چې تر تخلاصوم نه دا زمان نشته دی ما سره دا به تاسو نه خلاصيږي یو فایل تاسو لري کنه ارزي تور باندې فایل دې ته چې ازبه دا او کاروما دا نشي کارول ته په دې ډبل کلیک طالب ایرر درکې چې وای سوري ځان نه پیژنده فایل دې د وجنه دا فایل به ټول تاسو ختم کې او بیا به راشي دې ځنه په کمپیوټر سره یو هاف ټو ریسټارټ یور کمپیوټر بیا تاسو ګورئ تاسو کمپیوټر باندې چټکه او تیزه سره کار کوي نو دا 3 سټیپس چې دا به تاسو خامخا اپلای کوئ
स्टेप नंबर 1 دا دی چې رن ته براشه او پای کې به ریسنٹ ولیکه او دا نه پس پریس انټر بیا سلیکټ آل فایلز یا تاسو به د کیبورډ نه کنټرول پلس ای وخه او بیا شیفټ ډیلیټ پکې باس سټیپ 2 سره ما سره راوشه واپس رن تا او پرن کې بتا سولي کې شیفټ پین زبو وخه نو دا پرسن علامه بتا سول درکې او بیا بتا سو ټیم او دا شیفټ علامه بتا سو واپس وته ورکې او بیا چې کوم دی and then press enter چې کله انټر پریس کې دیځه نه دا غي نه پس select all بکې یا به کنټرول پلس ا دیځه نو وخه او بیا بتا سو کې شیفټ پلس ډیلیټ بس دا غي اسانه طریقه ده स्टेप नंबर 3 سره دا درېونه سټیپ په خامخې اپلای کوي وایسنه چې سټیپ کې پریک دیتا سو نه دا درېونه سټیپ پتا سو کوي 1 نمبر پریفچ اول برن تراشه او پرن کې پی آر ای اف ای ټی سی ایچ کولی کې پریفچ او دا غینه پس پریس انټر او دا غینه پس سلیکټ آل فایلز چې کوم تاسو ری یا کنټرول پلس ا او دا غینه پس شیفټ ډیلیټ او اخره کې بسو کې ریسټارټ یور کمپیوټر ایټسټرا نو ګوره مطلب می دا دی چې دا درې وانه سټیپس تاسو د فاډیر زیات مهم دي تر څو پر چې دا درې وانه سټیپس تاسو نه کړي تر هغه پر تاسو د خپل میموري نه د کمپیوټر د حافظې نه د ارزي فایلز چرم نشي ختمولې you cannot add them چې کله تاسو ارزي فایلز د خپل سیستم نه تاسو ختمول غواړئ کنه نو د لارې نه موږ 1 by 1 چې کوم دی هغه دا غستیش we can add them to go نو مطلب مې دا د ډیر کسان وي سره وګورئ ونډوز 7 انسټال کم تیزی خو چې کله د درې ورځې تیری شي کمپیوټر واپس زما سلو شي دا سیلت ډیر کسانو ته ریم او ته زیات کا سو کوئی پروسیسر زیات کا نه سیستم زمونږ بالکل ټیک دی خو چې ته دومره پروګرام کارې چې هغه صحیح توګه باندې ستا میموري نشي مینیج کولای منظم کولای نشي نو ځکه دا کمانډ بتاو خامخا استعمالوي افته کې چې مست یو دا کمانډ تاسو خامخا استعمال کړئ چې کلم تاسو ته پته ولګي چې زما کمپیوټر سلو شو دا درې وانه کمانډ ذهن کې یاد ساتئ and you can apply these things too دا خو زموږ ارزي فایل دا غیدا ختمول یو اسانه طریقه شو نو چې کلم سه فار ایگزامپل تاسو یو ارزي فایل ختمول غواړئ کنه د دې لارې نه به ټوټل وایرس فایل چې تاسو په کمپیوټر کې څومره می هغه یو په یو د لارې نه ختمول شي او استعمالول شي بیا راشي یو بل کمانډ ته اټس ویری امپورټنت کمانډ یو بل کمانډ تاسو ډیسکس کوم په دې خو پېښ ودا تاسو کنه ایزی دی نه اوکې سو ارزي فایل باندې خو پېښ وکنه ارزي فایل ستوي شاباس دی ورس د ریکاول یا چې د درې کمانډ فرن کې ورته درې هغه چي دي स्टेप्स थी यो अवल बार के रिसेंट कामा प्रीफिच कामा दा बार के मो टॉम न टिम हां शाबाश बस एंटर एक बसर से खत्म शी खबेल बेल थोड़ा से बन गुरने की गात ने छे टोल वर्क के Windows cannot find recent make sure you type the name correctly and then try again وګوره دې سونه تکړه زر پېښو ماشاءالله دا سمته جینیس سټوډنټس پکړ چې زر پیږي دا sometimes the prefix say sing sometimes sing like a sick number की دا लग like लग वर की नूर बस अभी विना में नजर को मेरी जान prefix तासर पा چې پکا में विंडोज की prefix नहीं आकार न कई अब विंडोज कार न कई او دا په کوم ځای کې پروتي دا I think په وینډوز کې دا پریفچ فولډر پروتي دي نه پی پریس کړي ځای کې بس مې به چرته پروتي پکې دا پکې نه انسټالي سمس لکه څنګه نه درکې دنګ هغه شي بس علامات یعنی کار نه کوي ها دنګ کار نه کوي څه څه معلوم پر کار کوي خیر میں بھی چرتا ونڈوز باندې سکیورٹی دا غیدا وجه کار نه کوي خاص وجه نه لري نو خاص وجه خدای لري چې سکیورٹی دی اپلای یو نه وکړي لکه چې کلم سه فار ایگزامپل کمپیوټر تراشي سی ډرایو ته کنه ونډوز ته نو پای کې چې کله پریفچ تراغه نو پدې باندې دا سکیورٹی لیول دی دا وګوره دا سه دغه لا کې وتا چولې دي کنه قلف وتا چولې دي کنه نو مطلب دا دی چې there is something wrong in the bottom کنه دا سه نو مطلب دا دی کته پریفچ ترازه دا لاګ اونته وتا کاری نو خیر بیا هم دا څه مشکل پکې نشته مې یو کین ټیک
نو مطلب دا دی چې کلم سے فار ایگزامپل د کمپیوټر نو تاسو دا ارزي فایل ختمول غواړئ نو دا یو اسانه ایزی میتھډ دی that we can apply to work with. یو بل کمانډ تاسو ته کوم چې ډېر انټرېسټینګ دی ډېر مهم دی تاسو لپاره. کچره سٹارټ تر اعظم دي زنه مای کمپیوټر تا ډی ډرایو تا او یو فولډر د ما سره say personal دا یو فولډر دی ما سره او دا پرسنل فولډر چې کوم دی وګوره تاسو تخکاری you can see the نور ډیټا واچو ما all data سوای دینا all data دا ما سره کنه دا وزرا واچو دلته صحیح ما سره دا all data دا یا دا پرسنل فولډر دی یو قسمه ته دا هایټ کپټ کراتا موقتی طور باندې پټ کچ سو کېو نه ویني ناول خو ماته پکار دي چې دا فولډر کم ځای کې پروت دی نو ماته پته لګي چې دا په ډی ډرایو کې پروت دی او ګره دا بیک سلیش او دا هر څه تاسو یادو ساتئ ځان سره زمونږ درن کمانډ دي چې ولار یو موضوع ده so say how to hide and unhide a file from other users د نورو کسانو نه با تاسو فایل به څنګه هاید کوي څنګه به انهاید کوي مطلب دا دی چې موقتی طور باندې دا فولډر کې تاسو چانه هاید کول غواړئ پټول غواړئ نو هم د لارې نه اپلای کول شي یو کین اپلای دی څنګه به اپلای کوي تاسو ګوره هاید کول څنګه دی اول خو تاسو یاد ساتئ د کیبورډ نه دا کیز او پیجنې وګوره دیتا یاد ساتئ د انټر نه چې دا بر ده کنه دی ته بیک سلیش وتا اصل کې ویل کی بیک سلیش نو کو چرتم سے فار ایگزامپل زدی سے کہ بیک سلیش وتا ورکما وګوره دا دیتا مونږه بیک سلیش وتا وی this is دیتا بیک سلیش وی او دا بل چې کوم دی یو د انټر نه بالکل دیتا لاندې دی کنه ایت سلیش وتا فارورډ سلیش یا وتا سلیش وتا ویل کی سلیش this is نو دا خبره یاد ساتئ بل وګوره شفت سره به دا بره دوه نقطې ورکړي او د شفت نه بغیر به دا لاندې تاسو سره چې په کیبورډ کې دا څومره کریکټرز دی وګوره دا بره ښکاري کنه دا به ټول شفت سره به ټول درکېدل او چې کله شفت نه نو بیا به دا لاندې کریکټر تاسو له درکې اوس وګوره دې ځای کې تاسو سره چې کوم دی شفت نو دا دوه نقطې دي او چې شفت نه وي نو دا سیمی کولن به تعالی درکېدل که شفت نو دا یو کوډ پي که شفت نو دا دوه ډبل کوډز پي شفت سره اتوماتیکلی دا کیز تاسو واخلي شي دې سره نو سم دا طریقه تاسو ته کومه شفت سره وګوره دوه نقطې تاسو دا واخې او بیک سلیش تاسو دا دي نو ما دې کوڅوي چې به دا څه کارو کا شو می میتھډ چې به ما سره په دې ډی ډرایو کې په دې کې یو پرسنل فولډر دی او دا موقتی چانه پټ کماته زبراشم سٹارټ تا زبراشم رن تا او پرن کې بدې نه سو کما یو کمانډ به اپلای کما اټریب یو کمانډ دی چې دې لارې نه موږ زیات کر کارونه کولی شو مطلب یو فولډر پټولی شو هاید کولی شو کو وایرس وخلی راوستي شو نو کوچرم سے فار ایگزامپل ما سره دا قص یو ډرایو یو ډیټا وینو اټریب سپیس اوس ما ته وستا فولډر کم ځای کې دی نو زم دا په ډی کې پروت دی خو د ډی لپاره دوه نقطې او بیک سلیش په وخت تاسو مې خپل کنال ته کیبورډ اوس تاسو وی چې کم یو فولډر نوم دی نو زب هغه فولډر نیم بزولی کما پرسنل صرف دا پرسنل ماتا موقتی طور باندې چانه پټ کا سپیس پلس ایچ دی زنه ورکا باس چې کله پلس ایچ ورکې او دا د انټر کو یاد ساته پرسنل فولډر کی چټي هاید شو را سره سو دا پرسنل فولډر ما سره هاید شو اوس په واپس څنګه تاسو راولې کچره تاسو یو فولډر یو غواړئ چې فار ایگزامپل ان هډن کې راولې دلته نو راشي دې کې سٹارټ تا راوښه تاسو رنتا او پرن کې بدې زینا وګوره پلس ایچ په ځای باندې وتا سو ماینس ایچ وتا ورکې نو اټریب سپیس डी ډبل ډاٹ بیک سلیش پرسنل سپیس ماینس ایچ نو چې کله ماینس ایچ ورک تاسو نو ګوره هغه پرسنل فولډر با اتوماتیکلی تاسو واپس تل درکې اټ مست ګیو یو دیټ چې کله سه فار ایگزامپل یو فولډر زه 1 by 1 راوستل غواړم نو ګوره داګه د لارې نه مونږ دا یو په یو دل تراوستي شو داسې وی کین ټیک دیم نو کمال ځای په لاره کې ها تو ام دته ها ام شوینګ یو نو ګوره سه فار ایگزامپل سو هاید ا فولډر سونه اسانه طریقې سره اول خو تعالی فولډر نیم او چې کوم ډرایو کې پروت یا بتا سو یاد ساتي نو دا رقم چې سه فار ایگزامپل اول براشه تاسو رنتا جس
रन तबराशे और परन की बतासो उमदा कमांड में इस्तेमाल के स्पेस attrib स्पेस d डबल डॉट अगर दे देना d डबल डॉट बैकस्लैश दाव करम असरा और देना पस पे फोल्डर नेम आरसी सजाद कमाल वहीद जो भी हो और दागे ना पस स्पेस प्लस h वतवर का और दागे ना पस भी आप प्रेस एंटर एंड यू कैन सी इट really simple और सबो के बिया उमगा ड्राइव तलाशे आप फोल्डर बता सर ऑटोमेटिकली हिडन बई दे सर स्पेसेस कम से की याद साथे यो द attrib ना पस स्पेस थी और यो द फोल्डर नेम ना पस स्पेस थी सिर्फ द attrib स्पेस d डबल डॉट बैकस्लैश फोल्डर नेम मर्स की दिशी भाई फोल्डर नेम पजे बांध से फोल्डर नेम मात्र अगड़म बगड़म की दिशी जो भी हो ना अगड़म बगड़म फोल्डर नेम दे हाँ बिल्कुल अरे पर हम उसरे स्पेशल लॉजिक थे पर ट्रबल शूटिंग की होते बे आस्तास ले आइडिया हम दरकमा че भाई सिंग मुसरे की नो फोल्डर नेम होता दे देना वर्क एनी फोल्डर नेम अली सजाद कमाल वहीद हर चीज और कुछ अर्थ फोल्डर अनहाइड कवेता सो तो वरे अनहाइड एनी फोल्डर न सिर्फ सबो के उम्दा तरीका दा सिर्फ द प्लस h पजे बांधे और माइनस h तास वर्के नो खदी के निश्चित दे सिर्फ द प्लस h पजे बांधे और माइनस h होता वर्के तास कवले जे भाई द फोल्डर्स वन बाय वन हाइड कॉलम शे दे सेना तो कोई फोल्डर तासो हाइड एंड हाइड वाले कना नो दे लारे ने हम वन बाय वन रावस्ती शुदास वी कैन ऐड देम दादा के यो आसान तरीका दा यो आसान लाड़ दा че मंगो यो फोल्डर हाइड कॉलम शे वन हाइड कॉलम शे दे लारे सवा तासो न सो क्वेश्चन को कई देना че भाई दा फोल्डर माता हिडन का अनहिडन है कराता नो गोरे तासो डेर पासान तो गबांदे उसको जराशम से फॉर एग्जांपल वापस से हाइड कुम नो मखा तरीके से स्टार्ट तबराशी रनता और जबराशम दी से नो गोरे ATTRIB attrib स्पेस जबराशम d डबल डॉट दो नुक्ते शिफ्ट दा नुक्ते बरावले और बिया बैकस्लैश को वखनो को कीबोर्ड न तासो कवे कना तो कीबोर्ड ऑलरेडी मा तासो तरीका तो हम खोला सिंग बकवे तासो अवल बदे attribute के on huh no attrib थोड़ा हैंग है तक हैंग दे ओए attrib जबरदस्त ना RIB स्पेस D न शिफ्ट पोनी से उदा दो नुक्ते खा असने जुलम बेदा नुक्तियों से बेखरे की शिफ्ट निसे अरिसे नगर दा शिफ्ट दो नुक्ते और असने जदेसम दा शिफ्ट दो सर दाउनी से गोरे दाउ न के ना दाना नेवर मतलब बड़ी जनो गोरे सिर्फ बैकस्लैश और दा फोल्डर नेम यानी पर्सनल एंड एटसेट्रा रियली सिंपल पर्सनल और बे स्पेस प्लस h सर शिफ्ट गोरे दा शिफ्ट सरा बनी से कना गोरे बनाने की दोनों शिफ्ट सरा प्लस h बस बे एंटर कर दीजिए ना एंड हियर वी गो देर शुगर ना जमुंदा कीबोर्ड होगा से डैमेज रहा है ताऊ चे बियाड यूज ना कम न करे हाँ कम ऑन यार जमा सिस्टम तासो फ्लैशन वगैरह करे जाओ करो आओ दिस गर्जी पकी कंप्यूटर दे लवर क्रिम निज जीव की व्यवहार इस रागली हाँ कंप्यूटर वाला हैंग कर दे बिल्कुल कंप्यूटर रहता है हैंग स्टाउस द क्लास ना मख के अतो या कसान दी दागे ना मख के पल तरीके दा कुछ करे दा प्लस h दिस एंड अप्लाई कमा FIC यूज प्लस h लेट्स सी नोगरे दा फोल्डर माता ऑटोमेटिकली दा पर्सनल फोल्डर माता हिडन शी और कना ब्याज दारा वस्तल गोड़ा मा
بیا رن تراشه دې ځکه او دې زنه کو ریلی سمپل صرف او صرف د پلس اچ په ځای باندې ماینس اچ وته ورکا او چې کلم اوکې کې نو هغه فولډر بتا سولا 1 by 1 درګي 14 ستا فولډر دی او والے ته پکارو کا ګوره دا سه ما سره ډیره ډیټا کې دي شو کس وی سر ما سره اس ډیټا نشته دی یو نو مخکې بالکل دا چا ټوله هډن کړی دی زنه نو بیا خو نه کیږي ما سره چې دا زرا ولم خیر دا طریقې رسو تاسو ته بیا طریقہ ته خیمه خدا ټیم غواړي ډیټا په یوز بي کې او خی نه خو بیا تاسو ته یې طریقہ ته خیم رسو ان شاء الله بیا ټربل شوټینګ کې دی اوس پتا سو کنفیوز شي @ref space d double dot back steric dot steric space minus or space minus a space minus h space minus or space slash a space slash d space slash x space slash minus y space slash Afghanistan space slash Pakistan these are both the صرف only slash d پورې ښه نو نشته کپلو خو لکه ډیټا پکې شته دی ایرر پکې پرابلم دی there is a problem نو say for example ترسو پورې دا تانی ایڈ کړی دی زینا if it is added say really simple okay کې دی زینا هغه خو نو ورکړه so let's see @ref space d double dot backslash steric dot steric space minus r space minus a space minus h space minus s space slash d space slash s da what welcome enter करी से ना you will see all data must come here دا دا یو ایزی طریقه ده خو بیا د نورم اسانه طریقې شته بیا تاسو له ترکیب او میتھډ ته خیم چې ټوټل ډیټا به څنګه تاسو ګورئ یعنی موږ کې کسانو سره چې وایرس کمپیوټر والی کنه نو 1 by 1 موږ دا ډیټا یو په یو دې زن راوستي شو لیټس سی وات هیپنز هغه شته هغه ټیک دی نه هغه نه هغه نه فولډر اپشن کې نه ټربل شوټینګ کې دی موږ سره دا دونه ډیره زیاته ډیټا ده وګوره ماته وی دا والا دا ستاره ډیټا زم ثانک یو نو مال وګوره هغه ډیټا 1 by 1 را تراکی نو مطلب مې دادی که سوا سے فار ایگزامپل ډیر کمانډ دا سشته دي چې هغه مونږه د وینډوز 7 د لارې نه اپلای کول شو وی کین اډ دیم نو سبا تاسو نه دا کوېسچنز وکړي نو آل ډیټا مونږه راوستي شو دا غي د لپاره بیل طریقه ده خو سبا تاسو نه کوېسچن کې چې وای how to hide a file and how to unhide a file so it's really simple and we can add them here this was the run command no run command ډیر انټرېسټینګ command دی او د run command چې کوم د موږ سره فائدہ زیاده پدې دي چې وای 1 by 1 command چې کله درن هیڅ د کما نزت د ډیر زیات ستونز چې کوم د لارې نه یو په یو ختمول شي ګوره سبا تاسو نه درن باره کې ډیر کوېسچن دنه کې دي شي او د بل مرګري وی چې به مایکروسافټ ایکسس څنګه خلاصيږي چې کلم تاسو مایکروسافټ ایکسس خلاصوي کنه I think پرما لیکو چې دا پر برن تبراشه او پسې به MS Access بولی کې and then press enter چې کلم say for example Microsoft Access خلاصوي کنه نو رن تراشه دي نه او په دې کې تاسو MS Access ولیکه او بس سمپل دا اوکے کا اتوماتیکلی مایکروسافٹ ایکسس بتاوس ته یو په یو تخلاص شي نو مطلب مې دا دی چې دا یو ایزی کمانډ میتھډز رن کمانډ ډیر انټرېسټینګ کمانډ دی سبا دا نو کوېسچن دی باره کې کولی شي تاسو روزمره چې کم ژوندۍ کې کم تاسو ته مشکلات په وینډوز 7 کې راځي هغه تاسو حل کوئ نو د رن د لارې نه ډیر داسې کمانډ چې موږ 1 by 1 دلته راوستي شو دا زموږه د رن کمانډ چې کوم دی داغه एग्जांपल्स ان وی ساویټ اوس راځو په سي درن پس یو بل एग्जांपल دی چاغه تا هیلپ اینڈ سپورټ وتا حاصل کی ویل کی راځم دي چې د درن کمانډ نه پس کوم دی یو بل کمانډ دی یو بل ډیر انټرېسټینګ کمانډ چې موږ زیات کر اپلای کو ک سٹارټ تراشه نو غره په سٹارټ کې تاسو سره هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ دی او د هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ کار څه دی what do you mean by help and support غره د نوم نه ظاهر د چې هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ موږ لا کومک را سره کوي هیلپ را سره کوي د چا باره کې اباوت وینډوز 7 باره کې کچره د وینډوز 7 کمانډز دا ای باره کې دا تاسو چې ما درند لارې دا کمانډز وکړل دا موږ د هیلپ اینڈ سپورټ د لارې کتلې دي او د هیلپ اینڈ سپورټ د لارې نه موږ دا یو په یو کمانډ اپلای کولی شو نو سبا تاسو نه څه کوېسچن کولی شي چې دا هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ چې کوم دی دا موږ څنګه کارو په کومه توګه سره کارو دا غیر پر زیات کر دا هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ دی کله وینډوز 7 سونه کمانډ چې دا غي باره کې تاسو هیلپ اینڈ کومک پکاري نو تاسو هیلپ اینڈ سپورټ تراشه شارټ کټ ایسې دی موږ سره F1 شارټ کټ دی نو یاد ساته it helps about Windows 7 and its commands
چې څونه کمانډز دا غي باره کې ما سره کومک کوي دا غي د لپاره موږ دا هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ استعمالو تاسو ما ویلي مو چې دا هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ کې چې تاسو سره په سٹارټ مینیو کې نوي تاسو په دې ټاسک بار باندې رائټ کلیک کې پراپرټیز ته راشه سٹارټ مینیو ته راشه او په کسٹمایز کې وګوره تاسو سره یو کمانډو چې هغه ته صرف هیلپ وته ویل کېږي نو چې کلم دا ټیک مارک پتا سو آف کو او دا هم اوکے کو دا هم دې زنه اوکے کو یا ساتي دا هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ بتا سره په سٹارټ کې هاید بشوتا او کو چرته سه فار ایگزامپل زی واپس راولم نو زبر یې زنه رائټ کلیک کما راوشم پراپرټیز ته راوشم سٹارټ مینیو ته راوشم کسٹمایز ته او دا هیلپ اینڈ ټیک مارک واپس دې زنه آن کا او دا دې زنه اوکے کا اینڈ لیٹس یو کې سٹارټ تراشا هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ تاسو سره الریډي موجود دی یاد ساتي هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ چې کوم دی 90% یاد ساتي مال د انټرنیټ کنیکشن نه سه هیلپ کوم کرا سره کوي او 10% چې کوم دی یاد ساتي هغه ماته وینډوز 7 کې ماته دا غي د مال هیلپ کوم کرا سره کوي وینډوز XP کې تاسو د هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ به اورال کومک په تاسو راکو او کومک په تاسو څنګه کو هغه به ټول د وینډوز XP نه بکیدا اوس وینډوز 7 چې ما سره کومک را سره کینو دا غي د لپاره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن پکار دي چې موجود وي کچره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن نه وي نو یاد ساتئ تاسو هیلپ اینڈ سپورټ کمانډ باندې صحیح توګه باندې معلومات نشي اغسته ګوره درازم دي زنه سٹارټ ترازم د هیلپ اینڈ سپورټ تا نو پر هیلپ اینڈ سپورټ کې وګوره تاسو له یو وګوره سوي ګیټینګ هیلپ کنټینټ نو دا آنلاین دي کنیکټډ دي ما سره وګوره ما سره انټرنیټ کنیکشن شته زه معلومات ډیر ترلاسه کولای شم خو ما کینسل کما وینا په ډایرکټ ما د وینډوز مې راځه راکړه نو کچره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن یې نو یا ساته 90% کومک تاسو سره کوم دی الوز دی بیا تاسو نشي هغه ستداګه نه کومک د وینډوز 7 نه تاسو به سوال سنگلی کې دا سرچ هیلپ ته تاسو راشي زه ته ما چې بھئی what's new when تاسو یو کسوي چې وینډوز 7 کې نیو سدي ان وینډوز 7 نو یو تاسو ته وکړلتا what's new in Windows 7 it's a fact what we like frequently asked questions enter ekadalta no de mama ta rakhi what do you mean online dus kana dus mat online rat rakhi je mara kawa zabardast karukum che da internet par disconnect kam de na che mat sirf patara to lagi usogoros master internet connection nishta de uzogam che mat kumakra to yokas mat wi che Windows 7 kinna visri no de ke question watolika au de na search ekadalta چې کله سرچ کې نو ګوره دې کې تعالی ټول سوالات درکړل کوم یو په ګوري زم واتس نیو ان وینډوز 7 راته راک نو ګوره وینډوز 7 کې نوې سړي نو ګوره یو په یو تاسو د هر څه درکې دي کنه وی تاسو سره ایروپیک په وینډوز XP کې نو ګوره ایروپیک نو ما سره کنه دا ایروپیک کمانډ دی کنه چې دا ما سره اویلیبل نو بل تاسو وګوره جمپ لیست سره وینډوز XP کې نو کتا دې کو سویچ د وینډوز XP او د وینډوز 7 ترمنځ سفر اپته نو ډېر پاسانه توګه تاسو هغه تو وای چې به سٹارټ تراشه او دې نه هیلپ اینڈ سپورټ تراشه او دې کې وتولیکا واتس نیو یا سمپل وتولیکا نیو ان وینډوز 7 ډایرکټ په درکې نو غره واتس نیو ان وینډوز 7 تاسو له درکو چې کلم ز په دې باندې کلیک کما نو هغه یو په یو معلومات ما تراکې یو ګوره جمپ لیست تاسو سره په وینډوز XP کې نو او دې کې تاسو جمپ لیست موجود دی دا څه ګوره دا ایرو شیک یادي ایرو شیک دا ایرو شیک یو ډیر زبردست کمانډ دی سافټویر د لپاره استعماليږي شیک وی راکول ته ایرو وای چې اتوماتیکلی تاسو بوزه سچا ته کال راځي یار ابه د کلاس وباسم یو ویل بی آوټ فرام کلاس د ایرو شیک تو ګوره چې کله تاسو بر دا یو سه کنه بر اورځوي اتوماتیکلی دا سکرین باندې خور شي ماته چې کله تاسو لیفت طرف تراولې رائټ نو په خپل ځان ایڈجسټ کی چې کله لیفت طرف ته چپ طرف ته راولې په خپل ځان چې کم دی هغه ځای کی او چې کله سنټر ته راولې نو په خپل وګړي اتوماتیکلی دی راغون شي او چې کله بره پریک دی داسې دی په ټول سکرین ته د ایرو شیک کوته ویل شي دا ما سره په وینډوز XP کې نشته اټ از ناٹ ان وینډوز XP وینډوز XP کې دا موجوده نه دی وګوره داسې دام تاسو نو ډیوایسز اینڈ پرینټر ډیر یو مهم کمانډ دی رسته به تاسو دې کې ډیوایس اینڈ پرینټر کیو وای دا ما سره پای کې موجود نو وګوره د دنیا کمانډز د چې ما سره په وینډوز XP کې نو دا ټول په دې کې ما سره 1 by 1 راته راکړ نو که سبا د وینډوز XP او د وینډوز 7 ترمنځ څو فرق ګوري کنه نو د لار نه تاسو دا کمانډ ډیر پاسانه سره راغستې شي وګوره زه در کوم چې به د 2 دیش بیٹا and سلور شپې ته بیٹا ترمنځ فرق څه دی
सोना खा क्वेश्चन ते कोमा एंटर कर दे कि माता ऑटोमेटिकली वही 32 बिट एंड 64 बिट विंडोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एमरा कराता उसमें वही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट वर्जन ऑफ विंडोज नकर सोना खा तरीके से दागे तारीफ ता उस तक माता उस तवीली मुझे 2 बिट विंडोज चे कम दे चा प्रोसेसर और रैम कमी दागे दा पारा दे और सलोर्स पे ते बेटा विंडोज 7 चे कम दे चा रैम और प्रोसेसर ज्यादा दागे दा पारा दे नकर उमदा खबर ता उस रदी दे किम दे तक दा मुंग हम दे जन राखू सबल जन मुंग नशीज द कोले और मतलब में दादी चकल तासु न सुख से फॉर एग्जांपल दे बारे के सुख तपोस की करना तो दादा गई बारे की मुस ढेर आसान मालूमात चियो पयो दे जने अप्लाई कोली ब्यारा शोगुरे उस माते को सूच अट्रिब बारे की माते इजाफी मालूमात रा तरह का न पर ये सर्च की वजह सूली का इज एनी कमांड जिसता जहन दराजी बस गवतो निकला का अट्रिब म्यूली का उदाम एंटर कर दे सेना उस अट्रिब माउली कर दे कि उसको कमांड रेफरेंस ओवरव्यू तबराशे दे कि डबगुरे तासु दल तबराशे और दे कि तासर दा सोना कमांड्स तास रीडी द विंडोज 7 यो पयो मौजूद दी मादे द कम कमांड बारे की मालूमात पकार दी अट्रिब बारे की ओ को क्लिक कुम न दी द पारमासर इंटरनेट कनेक्शन पकार दी न जबड़म बेराशमा कचरे तासर इंटरनेट कनेक्शन नवी याद साथे इंटरनेट कनेक्शन न अलावा दा कमांड तासर कार निश को गुरे ज अट्रिब बांधे क्लिक कुमा दे डायरेक्ट विपाणे तलाश न कतासर विपाण मौजूद भी कतासर इंटरनेट मौजूदी दे कमांड बारे की मालूमात लास तरोड़े शे कतासर से फॉर एग्जांपल इंटरनेट न भी मौजूद अदे कमांड बारे के तास मालूमात न शेरोड़े ओगरे दा ट्रिप बारे की सोना मालूमात मा तराक्ट यो पयो प्लस आर ओ माइनस ए उसमें तास इस्तेमाल करना दा मा कमांड दे मिसालात दल दर की ओगरे यो पयो अट्रिप प्लस एच ओ माइनस आर ओ प्लस आर वगैरह वगैरह सोना मालूमात दर की ओगरे दा सोमना ढेर ज्यादा कमांड्स दी दा टूल्स कमे द इंटरनेट दलारे मुंगा खपल पदिस दीज के अप्लाई कूलिश कचरे से फॉर एग्जांपल तासर इंटरनेट कनेक्शन नवी न दा यो कमांड हम तास दल तने अप्लाई कोले दा पुरे दा यो आसान तरीका दा और कलम से फॉर एग्जांपल दा दोन ढेर ज्यादा कमांड्स दे दा इंटरनेट बान ताल्लुक साथी कचरे तासर इंटरनेट कनेक्शन नीनु याद साथे दी कमांड तास इस्तेफादा नशे अगस्ते ज़का तास तमा बार हुई चे विंडोज 7 याद साथे 10% हेल्प तासर दे विंडोज 7 के खपल दन्न बदल सर गई कि विंडोज 7 सरा इंटरनेट कनेक्शन वियो कुनी खुदा मालूमात तास कर ला सकोले शे और दा 90% हेल्प चे कम दे कोमक बता सर कम से ने कीगी दा बद इंटरनेट कनेक्शन दलारी और जिस तास जहन ता हर यो सवाल राजी 1 by 1 चे कम दे तास दागे जवाब दे लारे ना वर कवले शे और दे लार नमुंगा दा कमांड्स अप्लाई को दे दा हेल्प एंड सपोर्ट कमांडो को तास न सबा सुख तपोस की आय दा हेल्प एंड सपोर्ट कमांड्स दा पार इस्तेमाली की दा हेल्प एंड सपोर्ट कमांड मा सर को मकरा सर की शॉर्टकट है से चिकलम तास F1 वो है दा हेल्प एंड सपोर्ट कमांड बताओ सर ऑटोमेटिकली रावशी और चिस्ताओ से सवाली बदलते वतौली के अब बताओ सर ऑटोमेटिकली जवाब बदल दर की फयासाते कम कसानो सर इंटरनेट ही नो जवाब बदलते मिलावीगी और चा सर इंटरनेट नहीं नो बस आगा जवाब मिलावीगी कम ऑलरेडी पर विंडोज की मुसरा शामिल बस एक ना अटेंडेंस वाला ब्रदर